ستاسو د هلکانو کمیس هم دې ځای کې تنګ دی هلکه دا دې ځای کې دې ولې تنګ کړی وی چې دا رستو ډاکخانه مې ښکاري په داسې شرمېدلي بل کې اوسېږو او داسې شرمېدلی قوم دی نو ما ته وګورئ زه په دې ملک کې داسې نظام غواړم داسې نظام چې آډر وکم چې کم نه ای د چا ګیره کله که سر به ترې غوڅوم کم نه ای کم هلک له د ښځو غوندې ویښته جوړ که نه ای مرداروم او دا هلک به د ځان تماشه وکړي ښځه که چا بار بربنډه په سړک ولیده چا وینیسه یو ویې تختوه چې یوه ښځه په چا وتښتو کرانه ښځه بار راووته دا مخ مې تور کړي راوبځي په ایمان وایي اوس خو ښځې میړی له اوده پروتي چې دې لپسټک کړی او صاحبه څه چل دی بټوه یم لا په لاس تاسو ښځو له بټوې هم اخیستي دي زمونږ ښځې بټوې ګرځي دا چل پښتو مه وایئ لنګونه ووهئ دا شرمېدلی ملک او شرمېدلی قوم دی من خدا سے بقار اخته یو کنه چې ادیرې لار شوم چې سپیره مړی چرته شیخ میخ مړی نو امن رسول به الله دعا کوي ګرمي ده او چې غوړی او سربي خلوانه سخوندري کله آیات کرسی باندې لوټه دمو سپېګموته کله سورت یاسین شروع کله پکې دا شیخان आवाज کی نه صفه کوي وکي الکه صفونه وشماري ګیره دې کله شخو غله ودرېګه کور دې وران شکن کور دې د میردین جمعات شخو غله ودرېګه نه کوي اتکه الکه ته هوا تپکه د کم ځای نه راځي عزیزانو ارسه ټینګې دا آسان دي او دې ته ټینګې د ګران دي دا ګوتې لګې د سې کوي ټولو کوي ټول اوګي دې ته ټینګې د ارسه ټینګې دا آسان او دې ته ټینګې د ګران تیرې جمعې شپه باندې د شپې تر 12:01 بجې پورې دې قومي سیارونه کتلیو بلو پرنټونه کتلیو زمانہ ممنا غستا د شپې بلو پرنټونو وی سیارونو تناستوي نو پسلور بجی یو غلچ درکو چې غلچ دلا درکو نو هر سړی د کټ نټو کو اغه رامیان چې په عمر کې د الله نوم نالي هغه باندې به اختیار خدای خپل نام واغستا کنه په عمر کې به جمعات کې نه ګورې دا لان پورې بټو کې مسخره کوي آیم په سلور بجې را پاسول هغه پلیته خزې چې د شپې په 1 بجې د سنمان تلې هغه می مولي دي چې میدان ته راوته ما ته وی مولوی صاحب کې برسي یا الله خیر یا الله اړکه می خیال کولو چې خال میں د کونډې په مخولید خال میں د کونډې په مخولید جون د خواري شي چې ډېر نګدي خالونه نن مې هغه پلیتی او مردارم د کور مخه ته په میدان کې هغه په یا الله خیر باندې ولید به اختیار در باندې خپل نام واغسته کنه بیا در خپل زور خود قوت در تو خود طاقت در تو خود اګډېدې در تو خود چاته سچاته ګډېدې راشي ما در باندې کوټه وګرځولا اوس خدای هغه تابچ کی تا د اخلاص کی نبی ادم ملکم دمرا مبارک دی چې
300 کورونه غورځېدلي دي، نو بین الاقوام ته اپیل وکړو چاله کمبلې او خیمې راولېږئ، مونږ سره خو څه نشته. تاسو سره څه ځکه نشته چې هر څه تاسو نه فالتو کېږي.